فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک به داسې کسانو نه خفي چا دې دنیا چې د بیمار پوښتنه نه کړي، بیمار ته ورغلی نه، بیمار نه حالات نه اخیستي. نو الله کریم دې موږ ته په دغو سنتو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. آیت مبارک میں تلاوت کیا جو شو کارو چې تاسو یو بل سره شګړه کوو، په نیکو کارو چې یو بل سره تعاون کوو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن په بدو کارو چې چا سره شګړه تعاون مکوو. حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام فرمای الدال علی الخير کفاعله، چې کوم سړی په نیکو خبرو باندې په خیر باندې دلالت کی، کفاعله دا داسې ده لکه چې ښه کار یې وکړی. مطلب دا یو کس ته لمونځ نه کوي، ته ورغلی او تا نصیحت ورته وکړی، هغه 5 وخته لمونځ واخیستی، نبی علیه السلام فرمایي کفاعله دا داسې ده لکه د عمل چې ته کیا. یو کس ته مسلمان سره ښېګړه نه کوي، همدردی نه کوي، زکات نه ورکوي، تا د رهنمایي وکړه، تا د سره تعاون وکړای، ذهن دې ور جوړ کړای، دا داسې ده لکه چې دا عمل تا وکړای. لمونځ به دا کوي، قرآن تلاوت یې نه ده زهرا دې اوسای، قرآن دې ور زده کړای، خپله دې نه زه استاد ته دې راوستی، قرآن ور زده کړه، لمونځ ور زده کړه. ها دغ طرف ته ذهن دې ور جوړ کړای، چا توجه نه وي. داسې کسان ډېري الله بچان ورکړي خو قرآن توجه یې نه وي چې قرآن به زده کوو، به چېرې به لمونځ به زده کوو، چېرې به چې کوم دا مور او پلار آداب ورښو، د زندګي تېرولو طریقه به ورښو. صرف انګریز اسکولان نه دي، هغه تعلیمان نه دي، هغه اخلاق او کردار نه زده کېږي. ډېر کم دا اسکولان به یونیورسټۍ به کالجان به چې د خوی له اخلاق لا کردار له نبي علیه السلام سیرت ورښی ډېر الا ماشاءالله سته خو کم دي.